نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. زما ډېر انتهایی عزتمندو مسلمانانو ورونو، د استقامت باره کې مونږ باز شروع کړی او د حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ واقعه ذکر کړی وه چې حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ باندې څومره مشکلات او مصیبتونه رالو او د دین په کار کې هغه مصیبتونه مشکلات دا برداشت کړو. نن موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو خوږ صحابي حضرت عبدالله ابن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنہ واقعه ذکر کوو چې هغه د استقامت دپاره څومره د دنیا مراعات، د دنیا عهدې، د دنیا مالونه، د دنیا هغه جاه او جلال، د دنیا سلطنتونه، هغه چې عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ دا ټکراو کړي دي او هغه په دین اسلام باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میشن باندې مضبوط پاتې شوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبره چې هغه خپل تره ته کړې وه چې ای تره ته دا ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو زه به ستا لپاره سفارش وکم د الله رب العالمین په دربار کې. خو چونکې ترې خبره ونه منله او هغه دنیا نه کافر لاړ او دقه خبره د لا اله الا الله محمد رسول الله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه واغسته او د اسمان ستورو په شان دا وځلید په دنیا کې او د نور او د سپوږمۍ په شان رڼا یې وکړه د قوم ته، د خلکو ته، او دا خلک یې به د خپل رڼا باندې منور کړو، د خلکو ته د دین اسلام ښکاره کو او هغه کوم تکلیفونه او کوم مشکلات او مصیبتونه هغه ټول برداشت کړو، خو د الله دین قرباني نه کو، ځان قربان کو خو د الله دین قربان نه کو. د الله په دین قرباني ورکړه خو د الله دین د خپل ژوند نه قربان نه کو، خپل زندگی د الله دین نه قربان کړه، دین یې اوچت کو او خپل ځان چې کوم دی هغه شهادت ته ورساو، تکلیفونو ته ورساو، مشکلات ته ورساو، مصیبتونو ته ورساو، خو د الله رب العالمین په دین باندې قایم او مضبوط پاتې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شاګردان تیار کړي چې د هغه ټولې دنیا دپاره رول ماډل شو او داسې یو رول ماډل وګرځېدو چې بیا په کم یو صحابي به سړی روانېږي او هدایت ته رسوي، هغه ته به لار ورښیي، او کامیابۍ ته رسوي، او چېرته ناکامۍ ته نه رسوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چې هغه په دین باندې څنګه قایم پاتې شي، دقه شانې موږ له استقامت پکار دی او هغې قتلونه برداشت کړي، هغې سزاګانې برداشت کړي او هغې دغه صخرة الوادي چې د کاڼو د غر په شان، یعنې هغه وادي او هغه غر چې هغه کې ټول کاڼي کاڼي د کاڼو د غر په شان، هغې خپله سینه، خپل ځان دا د الله ر دین دپاره قرباني کو، خو د الله رب العالمین دین دا یې په خپل ځان کې هم راوستی و، خپل معاشره کې هم راوستی و. حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت الله علیه د دې آیت په تفسیر کې لیکلي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، چې هغه سړي باندې دا زور وکړه شو، د هغه زړه مطمئن په ایمان باندې. د حافظ ابن عساکر د عبدالله ابن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنہ د یو صحابي رسول دی دغه بیان کوي چې دا د روم کافرانو دا قید کو، یعنی د رومیانو د روم بادشاه پوجیانو دا قید کو او په قید کې ځان سره ویوړو چې کله بادشاه ته ورسو نو بادشاه را دی عبدالله ابن حذافه دا بهادري خوښه شوې وه. نو عبدالله ابن حذافه ته هغه بادشاه وایي نصراني بادشاه وایي ته نصراني شه، یعنی د خپل دین اسلام نه واوړه او زه به دې په دې خپل بادشاهۍ کې چې کوم دی شریک کم. عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې نه دا چېرته نشي کېدی. بیا یې ورته ویل زه به چې کوم دی خپله لور درکم، زه به دې خپل زوم جوړ کم. عبدالله ابن حذافه ورته وایي نه دا هم نشي کېدی، د دین اسلام نه ناوړم. بیا ورته وایي بادشاهۍ کې به له حصه درکم، وایي نه دا هم نشي کېدی، وایي که دا ټول عرب ماته راکړي او د ټول عرب چې کوم د څومره برابر سیدا ماته راکړي نو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه معمولي غوندې کې دا هم نه وړم،
چې لږ معمولي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه دا زه واوړم. ولکه د ټول د عربو د هر سره راکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین محمدي صلی الله علیه وسلم د هغې نه وړم. بیا ورته ویل زه به تا قتل کړمه. هغه ورته وایي ستا لپاره اختیار دی، که ته مې قتل کړې او که ژوندی مې پرېږدي. نو په هغه وخت کې بادشاه حکم وکړو ویل زه لپاره صلیب تیار کړئ او تیراندازانو ته وایي چې نږدې راشئ. نو تیراندازان یې هم راوستل او صلیب داسې یو شی و چې د کجورې یا د ستنۍ کې به یو وسپنه ورکړه او هغې ته یې مسلمان خیجه و، هغه له به په خېټه کې دا وسپنه ورکوله او هغه به نه روانه او بیا به وفات شو. نو تیراندازان چې راغله نږدې نو یو قیدي راوستو چې د هغې نه لاس کټ کړو، خپې ته یې کټلې، مختلف خبرې ورته کولې بیا یې یو دیګ ته ور واچو. هغه چې کوم د بالکل د هغې غوښې دا هسې عام وسوځېدې، هسې شیزونه یې جوړ شو. خو دته یې ویل ستا همدغه حالي. هغه ویل بالکل دا مې قبول دی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین اسلام نه ناوړمه. عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه د هر څه کتل. اخره کې بادشاه دا حکم وکړو ویل دا هم دې ته اوچت کوي. چې کله اوچت کړو نو د عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه هغه لپاره دیګ تیار کړی و او په دیګ کې چې کوم د اوبه اچېلې وي او دا غوړي پکې اچېلي وو او ښه بالکل داسې تیار کړی و چې دی څنګه ور اچوي نو د را بدن دا به ټول سوځي او دا به ختمېږي او هسې ورته کېږي به. خو د ده د ایماني جذبه دونه سیوا وه چې دی ورته وګوري او خاندي ورته. د هغه د زړه د ایمان دا جذبه هغې د ګرم دیګونو او دې سوځېدو د هېڅ څه ونه وته او دا یې ورته وویل زما هېڅ څه هم نشي کولی. خو چې کله دا ور اوچت کو نو ده په سترګو کې اوښکې رالي. نو بادشاه خو دا نه غوښتل چې دا قتل کم او یا د شهید کما. بادشاه دا غوښتل چې زه خپل غریب کې راولم او د نصراني شي، زما په دین باندې زما څه په دې حکومت کې وسپایي شي یا سره څه جوړ شي او د خپل دین نه واوړي. نو چې کله وکتل چې د هغه سترګو نه اوښکې روانې وي نو بادشاه ویل واپس یې راکوز کوي او تپوس یې ته وکړو ویل دا ولې دا دومره هر څه دې ولیدل، زما را دین قبول کا، دې ته راشه، تا ته به کامیابي میلاو شي، د دنیا کامیابي مته میلاو شي، دا وشي. هغه دا ټولې ټکراو کړې. باچا دا خیالو چې دی وجړل نو اوس به جړا کې وزر څه میلاو شي. څه ورته وایي د جړا وجه څه به ولې جاړې؟ هغه ورته وایي عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه وایي زه جاړم په دې باندې چې زما دا یوه ساه ده او زه دا غواړم چې زما 100 ساګانې وي او کاش چې زه ژوندی کېدی او بیا د الله د دین دپاره مې دا سخت تېرولی او بیا ژوندی کېدی او شهید کېدی، بیا ژوندی کېدی او شهید کېدی. د دې دپاره جاړم چې دا 100 ساګانې مې دا 100 واړه مې د الله رب العالمین په لار کې قرباني کړې وې. زما خو یوه ساه ده بس ته به مې دیګ ته وراچې زه به ختم شم. هغه بادشاه وویل چې دا مسلمانان دې په دې خبرو نه یېرېږي، دا د دې جیلونو نه یېرېږي، د دې دیګونو نه یېرېږي، د دې ګرم څیزونو نه یېرېږي. نو بیا یې په عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه قید کو او په قیدخانه کې واچو. هغه له به خوراک نه ورکاو، څښاک به یې نه ورکاو. څه ورځې بعد چې څیرې شوې نو هغه له شراب مخې ته کېښودل، د خنزیر غوښه ورته کېښوده. خو په عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه باندې ډېره زیاته لوږه راغلې وه. خو په هغه طرف ته یې هم نه کتل چې بادشاه ما له څه راکړي دي او څه راوړي دي. هغه یې تپوس وکړو ویل دا ولې نه خورې؟ هغه ورته ویل ګوره دې خوراک ماله مباح دی، په دې حالت کې دا خوراک وکړم زما لپاره ګناه نشته، لیکن چې دشمن په دې باندې خوشحالیږي نو د دشمن د خوشحالۍ دپاره به زه چېرته مغه کار نه کوم چې کوم باندې زما دشمن خوشحالیږي، په کوم باندې هغه انسان خوشحالیږي چې د الله دین دشمني، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمني، نو زه به چاته هغه کار ونه کړم. نو بیا بادشاه ورته وایي ښه داسې وکړه چې زما دا تندی ښکل کړه. هغه وایي زه به ستا تندی ښکل کړم خو زما چې څومره قیدیان دي مسلمانان دا ټول به د قید نه ازادې. هغه ورسره دا وعده وکړه او د هغه تندی یې ښکل کړو. د مسلمانانو څومره قیدیان او ټول قیدیان ازاد کړلو. چې راغی د عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه چې کله باقي قیدیان ټول ځان سره راوستو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خوا راغی نو عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل وایي په هر مسلمان باندې دا حق دی چې د عبدالله ابن حذافه تندی ښکل کړي.
او زه به ابتدا وکم عبد الله عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ هغه ورمخکې شو او د عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ تندې دلته خپل کو باقي ټول پاغه بسې داغي تندې خپل کړل ګوره دا عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ د استقامت حال له داغه د استقامت حال وګوره چې په څومره مشکل کې د دنیا څومره مراعات هغه ته مخ ته پیش کړل شو د دنیا یو څو بل څه ته پیش کړل شو بادشاہي له مخې لراله داغه لا د بادشاہ لور داغه د نکاح پیغام وتراغه او قسم شرکت د حکومت پکې رااله عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ ته صرف دا یو خبره وکړه چې د اسلام نه مين شي اړولې د دین نه مين شي اړولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی توب نه مين شي اړولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین تابعداري نه مين شي اړولې نو مسلمانانو باندې موږ سوچ پکار دی چې دغه صحابیو دغه د غوخه جوړو زموږ په شان مسلمانانو ایمان راوړو او سخت برداشت کړه خو د هغه کافر مخې د سرخ کتنه کو نن د هغه مسلمانانو د پاره د سوچ او فکر مقام دی چې د کافر مخې د سرخ کته کوي د کافر د کوم د خپل دوستانی کوي د هغه سره ملګرتیا کوي د هغه د ملګرتیا په دین تی نقصان جوړیږي ایمان او اسلام ته نقصان جوړیږي مسلمانانو د تاسو د پاره او د زموږ د پاره د هغه مسلمانانو دغه لپاره سوچ پکار دی فکر پکار دی عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ یو صحابي 1500 کال بعد مو د عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ تاریخ بیانو مونږ په خوشحالي و چې دین اسلام داسې خلک تیر شوي دي دین د لپاره قرباني ورکړي د ایمان د لپاره د اسلام د لپاره قرباني ورکړي د قشن قرباني دی الله زموږ نصیب کی الله رب العالمین دی د عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ شان ایمان دا مونږ ته میلاو کی دا مونږ ته نصیب کی دغه شان استقامت دی الله رب العالمین مونږ لمرا کی الله رب العالمین دی بدی باندې عمل کولو کوي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام علیکم ورحمة الله